د سنو پښتونخوا نه مصطفی بنګش در سره موجود یم په ټل کې دی وخت کې موجود یم. تاسو پته ده چې ټل کې څه ګاډي داسې ولاړ دي او ډېر زیات وخت نه داسې ولاړ دي چې هغه کورم ته تګ غواړي او څه ګاډي تلي هم دي چې په هغې کې ضروري څیزونه وو، په هغې کې ادویات وو، په هغې کې خوراکي څیزونه وو یا دغه شان نور چې کوم ضروري څیزونه وو هغه د کورم خلکو دپاره د هغې ضرورت وو. نو هغه ګاډي چې څه تلي هم دي نن که زه درته خبره وکړم نن د منګل په ورځ هم څه ګاډي لاړو او دا ویل کېږي چې تقریبا 45 ټرکونه کورم ته نن تلي دي. په 45 ټرکونو کې مختلف سیزونه دغه ضروري سیزونه وو پکې او دین علاوه اوس هم تاسو کتای شئ چې دلته څه ټرکونه اوس هم ولاړ دي او روان دي. دا ټرک چې کوم دی اوس روان دی دا یو بلې کنوایي کې به روان وي او په دې کې تاسو ګورئ چې اف سی موجوده ده، پولیس هم موجود دی او دا چې کوم دی دا بزي او دا وقفې سره څه ټرکونه چې کوم دی داسې ځي. دې نه مخکې هم څه ټرکونه داسې لاړو هغه چې کوم دی هلیکاپټر په نگراني کې یا د اف سی په نگراني کې چې کوم دی هغه ټرکونه خپل په لاره دي او خپل منزل ته چې کوم دی رسي. یو وخت داسې و چې خلکو ته امید نه او یو تنازع وه او خلکو دا ویل چې دا به څنګه دا ضروري څیزونه یا دا ټرکونه به کوم دی څنګه دا کورم ته کورم مختلفو علاقو ته به دا رسي. خو اوس د خلکو یو امید شته، خلکو یو امید پیدا شوی دی چې نه د اف سی یا دغه شان چې کوم دی سکیورټي فورسز تعاون سره اوس دا ممکن جوړ شوی دی چې دا ټرکونه چې کوم دی خپل ځایونو ته ورسي او د خلکو چې کوم ضروري څیزونه هغې ته ضرورت دی هغه ورته ملاو شي.